अस्सलाम वालेकुम मलगुरो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐलान कړی دی که چېرې د پاکستان ټیم دا ځل टी20 ورلड کپ وګټلو نو د پاکستان ټیم کې شامل هر کھلاړي له به $1,00,000 چې کوم دی انعام ملاویږي. اوس $1,00,000 نه پاکستاني څومره روپۍ جوړیږي او په دې باندې پاکستانیانو تنقید څه کړی دی؟ آیا په دې باندې تنقید کول پکار دي که نه؟ پاکستان کرکټ بورډ له دومره غټ انعام هر کھلاړي له ورکول پکار دي که نه؟ په دې باندې په دې ویډیو کې خبره کوو او تاسو به راسره هم خپل رائے په کمنټ کې شریک کوئ چې آیا پاکستان کرکټ بورډ دا صحیح فیصله ده که نه. ټول نه پهله خو په دې باندې ډېر پاکستانیان کم دی په دې فیصله باندې وایي چې دا پاکستان کرکټ بورډ غټ کار وکړو چې اوس نه ولا لالچ ورکړو د پاکستان کرکټ ټیم کھلاړیانو له اوس په دې خامخا څه ناسه توره په टी20 ورلड کپ کې کوي ځکه هر کھلاړي به زور لګي ځکه ماله به $1,00,000 ملاویږي. $1,00,000 نه پاکستاني تقریبا 2 کروڑ کراؤنډ فیګر واچنو 2,70,00,000 روپۍ ته په اسان حساب باندې جوړیږي. جی دې نه علاوه په ورلड کپ کې چې کم کھلاړي شرکت کوي په ورلड کپ کې چې کم کھلاړي سلیکټ شوي وي نو هغه نور هم پیسې ګټي. مطلب دا ورلड کپ د پاکستان کھلاړیانو دپاره یو جیک پاٹ دی که چېرې دوی دا ورلड کپ وګټلو. اوس پاکستان کرکټ بورډ باندې خلک تنقید هم کوي چې دا پیسې دوی له نو ورکول پکار. پاکستان کرکټ بورډ سره چې کومه پیسه ده دا پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نه ګټلې ده، پاکستان کرکټ ټیم د کرکټ نه ګټلې ده، دا د عوامو پیسه نه ده، دا د موستا پیسه نه ده. اوس د کرکټ پیسه را د کرکټ بورډ سره ده که په کرکټ باندې لګوي که کھلاړیانو له په انعام کې ورکوي دا د هغوی خپله فیصله ده. لکه دې کې د عوامو څه کار نشته ځکه دا د عوامو د ټیکس پیسه نه ده یا د پاکستان د خزانې نه دا پیسه نه راوچتېږي. د دوی په کرکټ باندې په ایډورټایزمنټس باندې مختلف سپانسرانو نه دا پیسه ګټي او لږه نه ښه ډېره پیسه د پاکستان کرکټ بورډ سره ده نه چې بس لږه پیسه ده ورسره ښه ډېره پیسه ده ورسره. داسې نامونه که دوی هر کالم ورکوي نو دوی په نورې پیسې هم ګټلی شي او دا پیسه پاکستان کرکټ بورډ سره نه ختمیږي. خو ډېر چې کم کرکټ فینس دوی په تنقید هم په دې وجه کوي چې دا پیسه صحیح ځای کې استعمالول پکار دي. مطلب اوس که شریزه خبره وکړم لکه دې انعام نه علاوه یو کھلاړي د ورلड کپ حصه ده نو هغه ورلड کپ کې د دنیا یو خو د هغه منتلی سیلري وي د پاکستان کرکټ بورډ له طرفې. دې نه علاوه پر میچ هغه له بیا پیسې ملاویږي د پاکستان کرکټ بورډ له طرفې ICC ورکوي بورډ له د بورډ په ترو باندې بیا کھلاړي له ملاویږي د هر میچ په سر باندې او هغه مطلب په زرګونو کې نه هم په لکونو کې وي دا نه چې 10,000 روپۍ او 20,000 روپۍ هم په لکونو کې ورکوي پر میچ سره چې کم کھلاړي په پلینګ 11 کې شامل وي کم کھلاړي 11 کھلاړیانو کې شامل وي او ګراوند لکه شو نو هغه هم پیسې ملاویږي د تنخواه نه علاوه. دې نه علاوه دوی له سپانسران چې کوم دي هغه هم پیسې ورکوي. لکه مطلب د بابر اعظم خپل سپانسران دي په بیټ باندې یو سټیکر لګولی د کپنۍ یا داسې بل سپانسر مختلف سپانسران چې کوم وي یا پې څوک ایډورټایزمنټ وکړي لکه اوس د USA ته لاړل که نه بیا به ویسټ انډیز له ځي نو که ویسټ انډیز یا USA کې یو غټه کمپنۍ وي په بابر اعظم باندې خپل ایډورټایزمنټ کوي نو یو بس 10-15 سیکنډ وقفه پې جوړه کړي او د دنیا پیسې انعام مطلب دغه وقفې د ایډورټایزمنټ والا پیسې ورکړي. نو یو کھلاړي چې یو ټورنامنټ یو ایونټ کې شرکت کوي نو هغه کم از کم چې ډېرې کمې ګټي نو دغه 30-40 لاک روپۍ چې کوم دی 30 ما ډېر کمې یادې کړي لکه 30 لوویسټ ریټ مې درله ووي او زیات نه زیات 70-80 لاک پورې ښه په اسانه باندې د یو ایونټ نه ګټلی شي او بیا چې ولا پاکستان کرکټ بورډ خپل انعام هم ورکړي لکه مطلب $1,00,000 هر کھلاړي له ورکړي نو دا داسې شوه چې هر کھلاړي که چېرې دا ورلड کپ پاکستان وګټلو یو خو به د ICC له طرفې چې کوم انعام یا خو پاکستان کرکټ بورډ له ډایرکټلی میلو شي چې څومره ویننګ پرایز یا خو پاکستان کرکټ چې څومره دی په هغې باندې بیا کمپلیټ ډسکشن کوو چې ویننګ پرایز د टी20 ورلड کپ څومره دی په هغې باندې بیا خبره کوو. جی خو کھلاړیانو له هم پیسه ملاویږي کھلاړیان مالامال کېږي یو ورلड کپ کھلاولو سره کرکټ کې نن سبا د دنیا پیسه راځي لیګونو کې نو ډېر ملګري چې کوم دي په دې باندې تنقید کوي چې پاکستان کرکټ بورډ کومه پیسه دی کھلاړیانو له ورکوي دا د په کرکټ باندې استعمال کړي په انډر 19 کھلاړیانو باندې دی ولګوي په انډر 13 کھلاړیانو باندې دی ولګوي د پاکستان وومن ټیم باندې دی ولګوي انډر 19 کھلاړیانو لري سیریز سیجول کې لکه ډېر کم سیریز انډر 19 کھلاړیان کوي. تاسو به کتلی د پاکستان د انټرنیشنل ټیم سیریز ډېرې کمې وي د انډر 19 له بس سیریز میلو شي نو انډر 19 چې کم کھلاړیان دي ایله د سیریز شیډول کې د ساوث افریقا انډر 19 ټیم سره مطلب ښکته نه به ته ټیلنټ راولې که نه ټیلنټ بره چې راځي نو خامخا ښکته نه به پکې ته چاڼ کې نو په کار وایي دی له دا ډېر چې کم کرکټ فینس دی دا خبره کوي چې کم ایکسپرټس دي چې کم د کرکټ باندې پوهېږي نو دا خبره کوي چې دا پیسه پاکستان کرکټ بورډ له که چېرې په کھلاړیانو هم نه لګي بیا په ګراوندونو باندې ولګوو په سټیډیم باندې ولګوو سټیډیم کې دننه چې کم سټینډ وي کم کې چې عوام کینی په هغې باندې ولګوي دا کرکټ تجزیه کار چې کوم دی دا خبرې کوي.
اور مونږ کرکټ فین خو وایو زموږ پیسو سره څه کار دی مونږ له دې بس میچونه ګټي مونږ له دې ورلډ کپ وګټي مونږ خو دا وایو جی او کلاړیان چې کوم دي نو وایي چې مونږ زیات نه زیات پیسه کیش کو نو ډېر ملګري اوس دا وایي چې دا پاکستان کرکټ بورډ یو ښه اقدام دی چې کلاړیانو ته لالچ ورکو چې لکه غوړې ورلډ کپ وګټي او که چېرې ورلډ کپ مو ګټلو نو $1,00,000 به هر کلاړي له ملاویږي اوس 15 ممبر سکواډ زی یا 16 ممبر سکواډ پاکستان کرکټ بورډ د طرفه سلیکټ کیږي نو که چېرې پاکستان دا ورلډ کپ وګټي نو پاکستان کرکټ بورډ به دغه 16 کلاړیانو له هر کلاړي له $1,00,000 ملو شي نو چې لکه 15 کلاړیان دي دا $15,00,000 شو چې $15,00,000 نه په اسانه حساب دغه 40-45 کروڑ روپۍ جوړیږي نو دا به پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی پاکستان کلاړیانو له ورکوي جی خیر دا اپډیټس خپل رائے را سره په کمنټ کې شریک کول شئ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام